السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په نوی ویډیو کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله د ژوند په مزو کې به عزتمندو په مردان کې یو بل ډیره زیاته دردونکې واقعه رامخې شوه. خلک او جینې د غیرت په نوم ډیر په بې دردۍ سره قتل شو. دوی څه ګناه کړې وه چې داسې په بې دردۍ سره قتل شو او چا قتل کړل، په کوم حالات یې قتل کړل. راځئ عزتمندو د دې واقعې ټول معلومات تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. ویډیو اخره پورې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. که څوک زموږ چینل کې نوی وي نو سٹار کلیک چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان خامخا ووهئ چې زموږ هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. عزتمندو دردونکې واقعه په مردان کې یو ځل بیا ډیر زیات ظلم وشو. هلک او جینۍ د غیرت په نوم ډیر په بې دردۍ سره قتل شو چې د دې هلک او جینۍ یو بل خوښ وو. دغه جینۍ د تره زوی ته کویدن شوې وه، خو د دې جینۍ دغه د تره زوی نه و خوښ. د دې جینۍ بل هلک خوښ و، بل هلک سره یارانه وه. هغه هلک به ورلاتلو راتلو، دې جینۍ به ورسره ملاقات یې کولی. په دې جینۍ باندې دغه د تره زوی شکي شو او دا جینۍ یو ورځ وڅارله. دې پسې شاته لاړی چې دې د تره زوی وکتل نو دا جینۍ د بل هلک سره ولاړه وه، هغه سره یې ګپ شپ لګو. په دغې وجه دغې د تره زوی دواړه په هغه ځای کې ډېر په بې دردۍ سره قتل کړل او بیا یې وویل چې دا ما د غیرت په نوم قتل کړل. دغې د تره زوی وویل چې دا جینۍ ما ته کویدن شوې وه او د دې د پاسه هم دې داسې حرکت وکړو، په دغې وجه ما دغه دواړه ډېر په بې دردۍ سره قتل کړل. چې د دغې جینۍ پلار هم په دغې قتل باندې ډېر زیات خوشحاله شو او وراره ته یې وویل چې تا یو د غیرت کار وکړو، دا دې ډېر ښه وکړل چې قتل دې کړل. عزتمندو نن سبا داسې واقعې ډېر رامخته کېږي، ځای په ځای د غیرت په نوم قتلونه کېږي. عزتمندو دا وه زموږ د دې وخت نوې معلوماتي ویډیو. که چېرې زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي نو سټار کلیک چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.